ډېرو زیاتو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او مسافرو زما تورسرو خویندو او هغه وروڼو چې کم مشکلات لري حاجتونه لرئ نو نن درته هغه وظیفه ښیم. الحمدلله دا وظیفه زه هم کومه او موږ یې مدرسه کې هم کوو او اسانه هم ده او د مدرسې د ضرورياتو تاسو ته په خپله پته وي چې هر ضرورت ډېر غټ وي خو د هغې خرچه لګي هم ډېر په غټ مقدار کې لګي خو د هغې ترکاري لګي د هغه هم ډېر په غټ مقدار کې لګي خو د هغې اوړه لګي خو د هغې غوړي لګي یا وچچې لګي یا هر یو څیز وي محترمو نو د هغه ډېر زیات غټ مقدار کې وي. ستاسو مقدار ستاسو د حاجت مقدار او ستاسو د مشکل مقدار د مدرسې د مقدار په مقابله کې ډېر زیات وړوکی دی کوچنی دی. نو چې مدرسه کې یو کار کم کیږي محترمو هغه قابل قبول وي هغه قابل تحسین وي هغه قبول کړی شوی وي هغه د غټو بزرګانو اقوال وي د غټو بزرګانو وظایف وي او بیا مدرسې کې کیږي نو محترمو دا خبره په دې باندې دلالت کوي چې انشاءالله دغه وظیفه ډېره د برکت واله وي. نو کوم وظیفه چې ته زه ښیم انشاءالله دا ډېره د برکت واله وظیفه هم ده ډېره ښایسته هم ده ډېره اسانه هم ده او ډېره لږه تعداد کې هم ده. نو په هر اعتبار سره انشاءالله چې الله جل شانه به دې وظیفې سره زما او ستاسو حاجتونه هم پوره کړي مشکلات به هم اسان کړي. خو دا خبره ذهن کې کېده چې ورې دا خبره چېرته هم ذهن له رانولئ چې یاره موږ د پلانکي مولا دومره وظایف وکړو دومره وظایف هم وکړو زما حاجت نه پوره کېږي. نو ګوره حاجت روا الله دی ها زه ورې حاجتونه پوره کولو والا نه یم چې تاسو په ما باندې دا ګمان وي چې یاره ستا په دې وظیفو کې اثر نشته دی. زما په وظیفو کې دا د الله تعالی وظایف دي د الله تعالی نومونه دي او دې کې اثر هم الله تعالی اچوي. زه پکې نه اچوم زه پکې دې چې د مالګه او مساله ودړم بس تاسو له درکړم چې بس ویې کوئ بس اوس تاسو پورې منحصره ده تاسو به د الله تعالی سره خپل تعلق برابروئ زه خو به نه برابروم تاسو د خپلو حاجتونو دپاره کوئ او چې زه د خپل حاجت دپاره کوم نو زه به الله تعالی سره خپل ربط او تعلق برابروم چې الله به زما کار وکړي. هر کله چې د چا یو بادشاه سره نږدېکت وي نو د نورو خلکو کارونه به هم کوي صحیح شو د دنیا د بادشاه موږ به د دعا په ذریعه باندې ستاسو الله تعالی ته وړاندې کوو الله د دې مسلمان د حاجت دې وظیفې سره پوره کړي الله د مشکل اسان کړي او هغه خو زه کوم الحمدلله بغیر ستاسو د وینا نه کله هم چې ماته رایاد شي او اکثر رایاد وي تاسو ما نه چېرته هم نه هېرېږئ نو زه الله تعالی نه غواړم الله زما د کتونکو اورېدونکو حاجتونه پوره کړي مشکلات یې اسان کړي. تاسو زما کتونکي اورېدونکي د یوټیوب زما ملګري یې زما فیملی یې تاسو نو تاسو ته زه ډېرې دعاګانې کوم نو باقاعده به تاسو خپل الله تعالی سره ربط سازوئ نو په الله تعالی به خپل کار کوئ او که چېرې ستاسو ربط د الله تعالی سره نه وي هلته ګناه وي هلته نیکي وي هلته ګناه وي هلته نیکي وي نو بیا ورې خبره بل سیټ ته ځي نو لهذا دا سره بیا حاجتونه نه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز محترم و قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي الله تعالی د ټولو مسافرو حامي و ناصر مددګر شي. الله تعالی مونازوه. دا یو خبره ځان سره نوټ کړئ سبا د عرفې ورځ ده سبا انشاءالله پاکستان کې نور ملکونو راته پته نشته خو سبا زمونږ عرفه ده او بله ورځ زمونږ اختر دی نو کو سبا د چهارشنبې ورځ چې کومه ده شروع کو دا پر نور لکه افغانستان والا چې کوم دي کو د هغوی هم د چهارشنبې په ورځ اختر وي نو د هغوی هم بیا سبا عرفه ده او محترمو سبارنۍ روژه نه ده انشاءالله دا خامخا ونیسئ دا زما تاسو ته درخواست دی او علماو پکې یو نکته بیان کړې ده هغه ده چې کم انسان دا روژه ونیسي که نه نو د یو کال مخکیني یو کال وروستني ګناهونه الله تعالی معاف کوي رسول الله مبارک فرمایي زما امید دی. نو علما پکې بیا دا نکته بیان کړې چې کم انسان دا روژه ونیسي دی به یو کال نه مري ځکه چې الله تعالی خپله وعده پوره کوي چې د ګناهونه به زه معاف کوم. دا علماو ذکر کړی ده به هر حال د هغوی به خپل د دې باره کې څه علم وي چې الله تعالی ورته فقاهت او بلاغت ورکړی وي لهذا تاسو دغه روژه سبانۍ ونیسئ او بیا د هر فرض یعنی د هر مازدیګر مونځ نه پس کله هم چې د مازدیګر مونځ وکئ نو دا وظیفه ځان له کوئ که څوک د واده دپاره کوئ که څوک د نکاح دپاره کوئ که څوک د محبت دپاره کوئ که څوک د حلال روزګار دپاره کوئ که څوک د قرضونو دپاره کوئ که څوک د اولاد دپاره کوئ که څوک د صحت دپاره کوئ که څوک د لوی نه لوی مشکل او مقاصدو حاصلولو دپاره کوئ
نو روزانه یو ورځ نه روزانه یو بس ټول عمر له ستاسو وظیفه شوه دا به نه پرېږدئ. د مازدیګر مونځ نه پس په 15 منټه کې ویلی کېږي هم مونځ دې وکړو نو بس کښېنه په دې خپل ځای باندې کو زنانه اکثر مونځ نه کوي بیماری حالات وي نو هغوی ته هم چې په کمه تاسو کله حیض وي بیماري م وي نو په هغې ورځ کې تاسو بیا یعنې فرض مونځ په تاسو نشته دی نو تاسو بیا داسې کوئ. او لکان چونکې هغوی خو دا شیونو نه پاک دي مونځ کوي نو هغوی د هر مازدیګر مونځ نه پس 129 مرتبه 130 وارې روزانه دا وظیفه کوي. اللهم یا لطیف یا ودود اللهم یا لطیف یا ودود دا وظیفه انشاءالله کوئ. خو دا داسې شوه چې ستاسو ټول عمر له دا وظیفه شوه یو ورځ دپاره نه ده 2 ورځو دپاره نه ده 10 ورځو دپاره نه ده چې بس تاسو به یې وکئ بس تاسو به حاجت پوره شي. بس دا روزمره دا ذهن کې کېنوئ چې له کوم وظایف در کوم د الله بندګانو کوئ یقینا زه چې په خپله کوم وظایف کوم تاسو له هم در کوم دا وظیفه تاسو شروع کړئ. زه تاسو ته یو څو وظیفې دې پسې در کوم تاسو شروع کړئ ستاسو به الله تعالی حامي او ناصري په هر کار کې به تاسو له الله تعالی ترقي درکوي. او تاسو کوئ نه نو تاسو به د یو مولا وظیفې مه اورئ د بل هم اورئ د بل هم اورئ تاسو وایئ چې اوس د کم یو هغه وکړو په یو ورځ کې مې ورسره حاجت پوره شي په بس په ورځ مې ورسره حاجت پوره شي. الله یې بېشکه پوره کوي د الله عادت نه دی. الله د انسان مصلحت ته ګوري د الله تعالی د انسان زړه ته ګوري دماغو ته یې ګوري د باندې څه سوار دي دی څه غواړي د کار کې د خیر شته او که نشته به هر کیف الله تعالی د دې وظیفې سره ستاسو حاجات پوره کړي مشکلات او سبانۍ روژه هم ونیسئ. موږ ته هم پکې ډېره ډېره دعاګانې کوي موږ به تاسو ته بغیر ستاسو د وینا نه دعا هم کوو ختم هم کوو هر موقع به تاسو دعاګانې انشاءالله